دې ټیم کې بل مرګي مفسرین کو ماته راشه او ارو دې داسې نښې پرې وې چې زه ورته ټینګ نه شوم او ما خپل مور او پلار مې مړه دي په هغې ته باندې زبردست ما هوښ کې راشي دغه ټیم چې ما ته وکتل بیا ډبل پیپ او هغې باندې وویل تور پیپ او اوبه چې پکې ځي او بس بیا وصلخانه کې بند کړو بیا دغه ته یې ویل جاني او بل سړي ته یې ویلي اوبه له ګرمې کړه مالګه پکې خړې راواچوئ دوی هلته نه وایي مالګه اوبه پکې ور واچوي رحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما د یو غم دردېدلې او تړقېدلې موقع ده د ضلع مومند د تاثیر پلانغار حدود دي د اتم کلاس د 14 کالو یو ماشوم خپل ژوند د خپل لاسه ورکړی دی سوالونه دغې نه ډېر اوچتېږي چې ځان ډېر زیات خوږ دی دغه ماشوم ولې دې حالت ته راورسېده چې د خپل ژوند د خپل لاسه واخیستلو څه هغه وجوهاتو د دې په شا باندې دا وخت راغلی یم د دغې خاندان د دغه ماشوم د رور سره به خبرې کومه پوره د دې واقع تفصیل زه ستاسو مخې ته راوړمه چې په اصل کې څه شوي دي د دې واقعه ذمهوار څوک دي او بیا د داسې واقعګانو روکتام څنګه کیدی شي قدرمنو دا چې کوم ماشوم وفات شوی دی نو دا لږ د هغه رور دی دا به ستاسو نوم دی زما کامران نوم دی چې کوم هلک وفات دی د ده څه نوم و زه محمد یاسین عمر یې تقریبا داسې 14 کاله 14 کاله عمر یې اتم کلاس کې سبق صحیح ده دا جیرې ژوندی دی نه وفات شوی دی کور کې د نور ترونه شته نه دي نشته یوازې یو پلار دی یوازې و یو ترم بل دی خو لکه موږ سره بس تعلقات دغه نشته بې ژوندی ده بې ژوندی ده صحیح چې د پلار د څونه وخت وشوه چې وفات شوی دی 7 کاله وفات شوی کاله ته به هم ورکوټی وې که نه او چې د یاسین 7 کاله عمر هم تقریبا دی هم 14 کاله عمر هم داسې 7 کاله تقریبا د عمر د ګټې وټې هم څنګه څه ګزاره څنګه کېږي دغه هلک په ګټلې وږي به خرڅول او دغه مړه زه خپله بیمار یم کار نشي کولی نه د کار نشم کولی هلک چې د وږو بسي خو 200-300 روپۍ به در راوړلې په هغې به ټیم تېرېدو هغې به ټیم 200-300 400 به وشو بچا به کله زکات راکړه بچا څه وکړل بچا څه وکړل هغې نو ټیم تېرېدو ګزاره به مې کېدله کله به وه کله به مو اخېستل او چې کله به وه کله به نه وه پوه شوې دومره و چې ټیم به تېرېدو بس ورخه کم ورکول سخت ژوند او بیا پکې یو بل قیامت رالی که نه بلکل داسې ده د دې په څه باندې مړ شوی دی دا دې کمپنۍ ته مونډا ډیم ته ګاډي راځي سریا ګاډي راځي هغوی یو کلنډر به ورسره پوه شوې هغه راکوز شوی دی بس لکه کلنډران ډیم ته نه پرېږدي بار پرېږدي دا چېرته اوده شوی او د هغه نه اوده چې زما نه موبایل چا پټ کړی دی پوه شوې دا وایي د هغه د 5 شپږ ملګري کې 2 ملګري پوه شوې په ده باندې دعوه کړې په دې باندې تاسو زموږ نه موبایل پټ کړی دی او په دا هغې رومبۍ لکه رومبۍ هغه یاد کړه زما ورو بس هغه یاد کړه بیا د نور ملګرو ته جواب کړه تاسو سره ټولو ته راشئ 2 بوتل داڼې ته بوتلي وو داڼې ته بوتلي وو ته والي خړې یې والي لکه دوی غلا کړې نه نو څه به ورته ویل چې موږ کړې ده پوه شوې اورې اوس دومره یې وایي چې بې نښته ځای ته وایو زهانو کې بند کړي وو مخ ته له وي دغه راچولې پوه شوې موږ ته پته نه کېږي مخ ته شیا راچولې تور غوندې دا د هلکان وایي دا د هلکان وایي هغه څه دې چل کړه دا خپل ملګري وایي پوه شوې صحیح ده او ورځوړن کړی دی په امریکا کې دغه ښکاره چې اپور نه پته یې لګي او دومره یې والي بې نښته تاسو به دغه ویډیو هم تاسو خپل هم چک کولی شئ خپله به ته پته ولګي بیا تقریبا 12:30 بجې بوتلي وو او په 4:30 بجې دغه تاڼېدار ما سره میلاو شو پوه شوې په لار کې زه راتلم تللی وم سیند ته جمعې ورځ به که نه ملګري ټول شوي سیند غاړې ته وتې مونځ نه پس ما په لار کې موږ راغلو ما ته وایي ته تاڼې ته راشه روډ دی هلته تاڼه کې زه تاڼې ته ورغلم پوه شوې ما ته ویل ستا دې ورو غلا کړې دا نور هلکان ملګري وایي څه غلا یې کړې ویل چې دې کې ډریور راغلی و د هغه نه یې موبایل پټ کړی دی نو ما ورته وویل من موبایل د څو روپو دی پوه شوې ویل چې قسم موبایل خو 50,000 روپو موبایل دی پوه شوې دومره نه دی پوه شوې ما دې هلکانو ته مو تاسو چې چا موبایل هغسې مې سړي موبایل ورکړي به تاسو هم دې پوه شوم بس موږ هم ایسته پوه شوې اورې ما چې کیسه یې څه ختمه شوې چې زموږ موبایل وړی نو موږ له کوم موبایل ورکړو بیا ورته دوی ته ویلي دغه نه مخکې پوه چې خیر دی موبایل موږ نه دی وړی او ته موږ دومره ټکې دومره ولې سړی بس څه خو بیا کېنو خیر موږ له پیسې راټولې کړو پوه شوې او تاسو له موږ موبایل راوړو پوه شوې ویل چې نه ما له به خپل موبایل راوړی دا د ډرایور وي نه دا ډرایور نه دا پولیس والا ورته ویلي دي
او ډرایور خو کټ کې غلی ناست و خو کار کړی دی ورسره څه مداوا کړې وه دوی پوه شوه بس کار یې وایي هغلته کټ کې ورته ناست یو چې زه ورغلم بس ما چې دغه رنګ چل یې کړی ته ما بیا مې نه دی غوړی پوه شوې بیا دا یو ماشوم مې راونیو پوه شوې چې ما ور روان کړو څنګه ولیدم بس هغه یې واپس راکړو په خپې به پرې روان کړو په ګرم سړک کې ګرځولو هغه خپې پولیشین به خپله مې تاسو ویني په ویډیو کې دي روان کړو زه چې دا راغلی بس هغه یې بیا واپسه کې راوستو بس بیا بل یو ماشوم دی تقریبا 8 کاله عمر به د هغه هغه روان کړو دغه شاته نه بډې نه نیولی و لکه سړی چې طالبانو کې ګیر کې دغه ګیر دغه سره راکړی ویل راشه ماته موبایل وښایه ګرمو شګو کې په دیوالونو به یې خېجول ولې ته وښیې د شابه د پیړې به ورکړي تا کوم کې موبایل شي دا کوم کې موبایل هغه ته موږ هغه څه نه موږ ته موږ اساسمان هم خېجن موږ ته کوم موبایل اوس موږ هغه څه لیدلی هم نه دی تل موږ کوم موبایل راوړو او بیا هغه راول بس خوند مې ونه کړو چې یو د ټول موږ نه راځي بیا ماته ویل دننه راشه زه دننه ورغلم بس بیا یې ولې کې راوسته بل یې مې راوسته پوه شو دوی تاسو مې د موبایل نه دی اخیستی بیا دوی بار کړ ما ته ویل دا لکه ستا په دمان باندې پرېږدم پوه شوې دوی به سبا نه خو به د بوتل موبایل درکړي نو ما ته هغوی موبایل هغسې نه ما له به سبا نه خو به د موبایل راکړي خو نه تا له به دوی درکړي پوه شوې ما ته لکه زه به ورته ویم خو لکه دوی موبایل چې موږ نه دی اخیستی ما له به ستا په موبایل راکړي کله به زه لیکل مې کړي ما ته په دې باندې ګوته ولګوه ما ته ګوته ولګوله سپین بیا هغه ووایه پوه شوې ساده پاڼه باندې لیکل وکړل ما ته ویل بس ما ته دوی بار ته راووتم هغه هم راسره راووت چې راووتم دوی ته مې ویل ما ضمانت دله ما وکړه پوه شوې دوی راسره ولاړو ما ضمانت دله ما وکړه لکه ما سبا ته موبایل راوړئ او کې دا خبره وکړه پوه شوې دوی ولاړو چې سبا نه خو به دوی د موبایل در نه کړو دوی نه به زه 15 لکه روپۍ علم جانعلم تانهدار او موبایل دی د 6,000 روپو ورته دوی یارې لپاره ویل پوه شوې صحیح ده او چې دغه شو دا یاره راووتم پوه شوې دا خبره مې پکې ماته وکړه ویل چې دا واړه دي پوه شوې په دې باندې راپورټ نه کېږي زه به تاسو مشرانو په تاسو باندې راپورټ کوم پوه شوې دا موبایل دوی وړی دی دې تپوس نه کوو چې رپورټ نه کېږي نو بیا دې په کم دغه د ووهل دې ولې نو ما څه ویلی بیا صحیح ده دا کیس په ما باندې مړ ځې مسله دننه والم نو که دوی ډېر زیات ګډوډ وو او کله به یو ته به یو څه ویل یو لږ پکې قسم دی یو لږ پکې دماغ کار برېښه وو هغه ویل ما ولئ والله چې ما ولئ پوه هغه ماشوم وي ماشوم ویل ما ولئ پوه هغه شپږو کې یو ماشوم ویل ما پکې ولئ پوه شوې ویل ما پکې ولئ پوه شوې خبره ختمه کړې ما پکې ولئ یو سړی دومره به تا ته وایي تنګ به شي که نه تا تنګ کړي که نه هسې څوک چاته نه وایي پوه شوې نو هغه بس لا خندل پوه شوې ویل هغه دی دا ویل موږ دې نه ولو یو ورته ویل په چریز به دې ولي چې بیخي ورک شي پکې دا ورته دې پولیس دا والا د پولیس په چریز ولي چې پکې ورک شي پوه شوې هلته خنداګانې ورپسې کولې چې دوی به څه خبره کوله هغه ورته نیغ پیپ ورته نیولی پوه شوې غلی شه غلی شه غلی شه دا هغه بس خبره کړې وي چې یو به خبره کوله بل ته به کوله بل ته به پوه شوې لکه ډېر زیات یې ورسره شوی پوه شوې صحیح ده ماشوم بیا تا څه وخت کور ته راوستو ماشوم ما رانوست په خپله غالې مدد سم هسپتال ته زموږ کور کې بیماري وه ما وړه هسپتال ته بوتل نو ما زه ترې راغلم چې بس تاسو ورو راځئ ما خپل مسله وکړو چې تاسو کې چا موبایل وړئ ما ته ووایه پوه شوې ځکه سبا به ما ته وایي چې تاسو به ضمانت باندې مې پرېښي دي که نه اورې نو به زه ترې راغلم او دوی خپل مخکې بس را روان پوه شوې زه کور ته راغلم ما مې وړه ډاکټر له بوتل واړه مې ډاکټر بوتل راغلم واپسه کې بس هغه ما ګیټ مخ ته ګوښ ما یو ملګري موټرسایکل راوڅو ما لا موټرسایکل بوتله بس مې په مله شه موټرسایکل دی مالواله پوه شوې مال زه راغلم پوه شوې هغه ویل د سیند منځ کې مې یو 15 منټه 10 منټه کې زه درځم زه دغه شوم په دې ټایم کې بل ملګري ما پسې رینګ وو ما ته ویل راشه او هارور دی ګولۍ خوړلې ما ته بل دروغ مه وایه پوه شوې ما اوس 15 منټه مخکې زه کور نه راغلم ما ته خو چا څه ونه ویل چې نه ګولۍ خوړلې راشه پوه زه څنګه کور ته راغلم بس یو بل حق ګډوډ شوی ګولۍ خوړلې پوه شوې بیا هغه نه موږ تپوس ته ولې ګولۍ خوړلې پوه شوې ما څه بل لار نه ما غلا نه وکړې او دوی ما ته ویل چې ګولو خوړلو نه بعد خبرې کړې دي بیا چا سره یې کړې خبرې ما مور څه خبرې کړې ما ته خبرې کړې ما څه کړې ما مور څه خبرې کړې ویل چې ما سره بل لار نه ما څه کړې ما 15 لک روپۍ د کمې نه پیدا کولې او ما سره بل لار نه وږي خرڅومه پوه شوې ما خو ځان 200-300 روپۍ په هغې ماښام روټۍ ځان سهار غم سهار به څنګه چلېږي که سهار سره وړو ماښام غرمسي خدای به څه به راڅه کېږي که چا څه خیرات زکات راکړو بس هغې ته به راځي پوه شوې نور زه به خپله بیمار یم اورې نور څه دغه نه شو دغه یو وسیله مو هغه مال دوی ختموي ظالمان بیا موبایل پیدا شو موبایل پیدا شوی د هغه هلک نه په ګاډي کې خپل پاتې شوی هغه له ښځې ما نه چا پټ کړی هغه نه په ګاډي کې پاتې شوی نه راپورټ کوي هېڅ هم نه وکړي پوه شو په دوی ورته دغه مې چل شوی هغه ته ما راپورټ وښیه راپورټ هم هغسې نه وغواړي ښه په دې لا رپورټ هم نه شوه بې رپورټه یې والي دي بې رپورټه یې والي دي دوی به داسې په شک کې وړي دي پوه شوې اول ته یې کړي به داسې والي پرچه به نه وه شوې که نه پرچه نه وه شوې یو شین پې نه وه شوې موبایل یې خپل ګاډي نه راووتو موبایل هغه خپل ګاډي کې و بیا په سبا ما پسې رینګ وو ما ته ویل څنګه چل دی پوه شوې سبا ورته ما ویل چې دغه دی تاسو پرون کوم هلک وایي هغه خو په پاچه ویل پکې سبا یې راپسې بیا رینګ وکړو بیا بیا راپسې رینګ وکړو موبایل څه وخت دی هلک ته واوالی شوی دی موبایل هلته په خپل ګاډي کې بیا شي هغوی تلي نه وو
او د بیا پولیس نه دي خبر کړي؟ نه دی پولیس نه خبر کړی، بس هغه چې راشه ما کار کړی دی پوه شوې، او خپې وباسه ځه پوه شوې. تښتېدلي نشته. ده به د څه موبایل نمبر لیکلی څه یو شی هم دی راپورټ وپورټ هم نه دی کړی که نه، راپورټ هم نه دی کړی که نه مړه، راپورټ سوی که نه. دا خو د یو چا نه بل چا نه راځي ګاډي که نه پاچا پړه نو هغه لږ ټایم د راشي نو هغه خو بس دلته خپل مال کوز کړي بس بیا لږه ځي نو هغوی خپل مال کوز کړی بس بیا څه کار کې دا راته ووایه. زه جي د دوی هلکانو تره یم لکه د پلار دوی پلار ما تره زوی چې نه زبردار ریټایر یم او د دې متاثره صوبیدار صاحب دا درته وایم جی چې دله ماشوم یې بوتلی دی که نه، جی جی د غلا کیس ولا راغلی دی، د پرچه نه دی کړی، رپورټ یې نه دی کړی د دوی د وینا مطابق، او د هلک نه نمبر نه دی اخیستی، شناختي کارډ سي نه سي نمبر یې نه دی اخیستی، دا ماشومان یې وهلي ټکولي دي. هلته کې ماشوم دې ته ساز شوی دی چې هغه خودکشي وکړله. موبایل له ګاډي نه را برآمد شوی دی د خپل ګاډي نه ډرایور، واپس یې بیا تاڼه خبر کړی نه راوتلی دی. سر جي موږ وایو چې دا کومه کاروایي شوې ده که نه دا خو ټوله ناروا شوې ده. پاکستان په قانون کې یو سړی د 1400 کالو نه کم وي په هغه باندې پرچم نه کېږي. دوی چې دا کومه خبره کړې ده نو دا یې د دې روډ له دمکي ورکړې. زه به ستاسو مشران ده ته اشاره کړې ده چې که چېرته به دوی خو پرچه نه کېږي خو زه به پکې بیا تا ګرفتاروم که نه. 6,000 روپو موبایل د اندرې 15 لکو دا مطالبه ولې کوله؟ سر جي هغه دې دپاره کوله چې په دې خلکو باندې پرشر پرېوځي پرشر ټیک شوله او پولیس خو بس نه شو ویلی خو د پاکستان خو دغه حالات دی چې خامخا دوی 15 روپو ته کوم لاس نیسي. ماشوم لمبولی تا دی او جي ما لمبولی دی په وجود باندې داسې نښې وي؟ سر جي داسې نښې پرې وي چې زه ورته ټینګ نه شم او ما خپل مور او پلار مې مړه دي په هغې ته باندې جړ زبردست ما هوښ کې راست دغه ټایم چې ما ته وکتل او په مرګ باندې یم د ده پلار ما تره زوی دی هغه هم ما لمبولی دی خو هغه ته یې هم نه دي جړلي خو دلته دغه ټیم زه ټینګ نه شم ځکه چې دا ډېر وړوکی ماشوم او تاسو به تصویر کتلی ښایسته ماشوم او دا داسې مرګ نه و خو بس داسې ظلم ورته شوی چې هغه د وهلي ورسره ډېر کړي ډېر کړي دي. موږ یې خپې هم وکتل تاسو به هغه ویډیو کې کتلي چې هغه ګوته مې زه ګرځوم چې دا وګوره دا وګوره که نه لکه نو هغه اوس دا اندازه لګولی شي چې بس یې وهلی دی په چوکا پیپ او بل څه؟ سر جي شک خو آرام دی او دغه وخت خو زه نه وم خو دا هلکان چې کوم موجوده و دوی ته پته ده د دوی د خولې نه موږ ته دا په جاشین پیپ دی هغه کوم کې چې هغه ګي سره جا سخت پیپ نه دی او یا پکې دا پیټنګ چې کوم کېږي په هغه پیپ باندې موږ والو بیا چې کوم ډانګ موږ لرګي ته وایو که نه لکه چې کوم مضبوط لرګی وي نو هغې ته موږ یو چوکۍ چې کومه نرۍ یو چې پیړ هغې ته ډانګ وایي چې په ډانګ باندې والي او د دې نښې تا پخپله ولیدې؟ او جي ما بالکل هغه لیدلي دي او هغه تاسو تصویر کې تاسو کتلی هم شئ چې کومې هغه دغې نشانونه دي هغه تاسو کېدای شي کتلي وي نه موږ ورکړي نو دغه ظلم دوی څه شوی دی نو موږ خو جي د ټولو خلکو نه دا مطالبه موږ چې سهار هم کوم بیان ورکړی دی موږ سره بس انصاف وشي او دا ماشومان دي یتیمانان ماشومان دي او د یتیم مبارک خو چې کوم دی الله پاک قرآن کې فرمایلي چې د په سر باندې لاس راکړی که نه لکه بس دغه موږ مطالبه لرو ټول پاکستان د ټول حکومت ته چې دوی سره انصاف وشي. دا ماشوم چې راغلی دی که نه په کور کې تا وهلی خو نه دی؟ ما لیدلی نه دی دوی د هلکان ټول یو ځای راغلي دوی ته رالم بیا مور خو به دې نه وهلی؟ نه نه مور مې نه دی وهلی پوه شوې. د مور خو ډېر هم ظالمه شي نو په پیپ خو به یې نه لکه داسې وال به یې ورسره نه کول چې د هغه په وجود نښې ودرېدلی وی که نه مور یې لکه ډېر هم غصه وی لکه دونه وال خو به یې ورسره نه کول چې د هغه په وجود باندې نښې ودرېدلی وي. موږ مور ته ګران مې ټولو کې زیات پکې زه به ګاټې واټې مې ووجه زه به د به موږ ته بیا څه نه ویل پوه شوې موږ ته به لا قاعدو ته بیا څه نه ویل پوه شوې ویل بس دا څه مه وایه مه کوه دا هغې پوه شوې څه مه وایه لکه که نه پوه شوې ماشوم دی خبر نمبر نه دی خو لکه دا مطلب دوی تره هم نشته او پلار هم نشته دی نو دې ته پته ده چې دا مظلوم به دباو کړي ده ته مې ویلي او مور ته مې ویل چې ګوره دې ماشومانو ته هم دی دې ماشومانو په سر زموږ د جومات استاد زموږ په حجامې کې د هغه سم لاس لګولي چې هغه یو ورځ یې والي په دې ځای شنه پاړه بیا دې ټول کلي ته پته ده نو ما چې ظالمه ته خو ملا یې نو دا دې ولې دومره پې زه خفه کېدم چې دوی ټول ته ما ویلي دوی به هم ته څه نه ویل نه ته مور څه ویل ما دې هېر نم ما ورته ویلي وو چې ګوره پلار یې نشته دی ترونه نشته سوال مې ځکه وکړو ما اورېدلي داسې نو مور نه دی والی که مور والی وی دم د شو والی ده ته ما ویل ته به نه وهي نه مخامخ دی ما ورته ویل چې ګوره که دې ووه خو بیا زما کار دی زما یو ځای مې زما بل وړه موږ یو ورځ د پسې راغلي چې ګوره زما هر څه پکې خو ماشومانو ته به څه نه دی دا یتیمانان دي که نه نو دوی نه دی والی لکه که دوی والی وی نو موږ به بیا داسې دغه نه کولی او بیا مور داسې وانه خو نشي کولی او ته خو بیا لیدلی هم نه دی دا خو دلته کې ضمانت یې کړی دی بیا ترې راغلی دی او بیا په لاره پرېښی چې هلکانو سره به راځي لکه نو دوی نه دی والی. ماشومه ته ورسره وې؟ او زه سره یم. تاسو سحر کې د سره ولاړ وې؟ او سهار مخه ولاړ. دې تاڼې ته څه وخت لاړې؟ تاڼې ته بس رالو مونځ لره او جامې بدلې کړې بس واپس لاړو مونځ هم ونه هغه ټایم تللي وو مازدیګر 4 بجې وې
د 15 چرال ته وهلې او زه واله تم ورسره وي زه مسومه ته مو وهلې موږ ټول والو څه وهلې وای او یې موبایل تاسو پټ کړی موږ ویلي چوکا موکا پیپ لومبی ډبل پیپ او لومبی ډبل پیپ او هغې باندې ویلي تور پیپ او اوبه چې پکې ځي او بس بیا وصل خانه کې بند کړو بیا دغه ته یې ویلي جاني او بل سړي ته یې ویلي اوبه له ګرمې کړه مالګه پکې خړې راواچوئ دوی هلته نه وی مالګه پې اوبه پې ور وایي چې دا سر یې ښه وسوځي اورئ دا د چا وي دا ورته جاني علم ویلي هغه جاني صاحب او بیا چې کوم دی موږ وصلخانه کې بند کړو پکې به هم دلته نه و پکې ایسم نو شپږ کسانو موږ وصلخانه کې بند کړو نیمه ګنټه پکې وو اورئ موږ یې راویستلو او بیا چې کوم دی هغوی وانې دننه کړله 3 کسانو او موږ بار ولاړو نو موږ ته ویل تاسو بیا نه ننوځئ نو ما ورته ویل چې ما ورته ویل صیب ګرمي ده او بیا مه دننه کوه بس ما لیدیکه راکړه ما ته ویل ته ور دننه شه به اوس دې په زور تا ور دننه کومه د ماشوم دا خبره مې واورېدله نو د داسې د پلانغار کې که نه دا د پلانغار پولیس ته راځي جی جی د پلانغار کې په لومبي ځل داسې چېرته غلا وشوه سرجي غلاګانې خو خامخا دلته کېږي د چیلو غلاګانې هم شوي دي د غواګانو غلاګانې هم شوي دي ښه زما خیال دا و خو داسې ظلم نه دی شوی ټیک شو جي زما خیال دا و چې دا چېرته کې په لومبي ځل غلا شوې ده او ځکه دوی له داسې سزا یو ورکوي بد دوی خو دلته خو ماشومان دي جدي ته خو څوک شوایم نه ښه په وصلخانه کې بند کړي وای او وصلخانه کې بند کړو نو موږ بیا راویستو ما له بیا دیکه راکړه ما موږ دوی ته ویلې موږ 3 واڼو ته وایي تاسو وایي ننوځئ ما ورته ویلې صیبه ګرمي ده والله د جامو کې مو چې تار نه و د خوړو د لاسه چې راویستو بیا وایسته بیا ما لیدیکه راکړه ور دننه یې کړو ما اورئ او موږ ټول پکې وو کله به راته پیپ ور به راته په پیپ باندې ووهلو ډانګ به وکړو او هغوی بیا یې موږ بیا یې زه راویستو یاسین او بله لږ یې دننه کړه هغوی سر ته شی مچولې بیا هغه لږ ویلې زما په سر درد دی او هغوی والي موږ ځان لیریدو موږ ویلې اوس په موږ هم دا څه شی ورته اچولې وه هغه توره کپړه نه د اوسپنې شان شی واورئ او په سر باندې بیا داړو انمار ته ودرولي او یو به راتلو کله به یو والو کله به بل والو ټول امان ښه خپله وکړه اورئ او بس بیا چې کوم دی هغه یې رانه دننه کړي او بس بیا موږ ټول بیا دننه کړو دیوال ته مخکې شابئ دیوال ته موږ مخ کړو شین پیپ ورسره ټول یې راګیر کړو یو وړوکی هلک و هغه به یې ووهلو هغه به داسې دیوال ته ورچتېدو ډېر خوږېدو به اورئ هغه خو وړوکی و ماشوم موږ بیا هم پکې لږ غټ وو ټول کې اورئ او بس ټول یې ووهلو بس بیا دا کامران نالې بس درال ضمانت وکړو بیا به 2 برابرې غوښتو بس بیا موږ راغلو د کوم هلک مړ دی یاسین که نه دی ستا مخکې والی دی دوی بار زموږ مخکې ډېر والي بیا دننه دا ډېر ټولو کې دا ډېر راوالي راسوړند کړی لاس کې ورته کړی واچولي وي لاس پکې یاد کړی و راځوړند راسوړند کړی ټولو کې دا ډېر والي و قدرمنو دغه د دې واقعې په حوالې سره چې څه تفصیل دی هغه موږ ستاسو مخې ته کېښودلو دوی چې څه وایي د دوی د وینا مطابق ډېر لوی ظلم دی اولنۍ خبره خو دا ده چې دا ماشومان دي څه ثبوت نه اولنۍ خو کار داسې شوی دی چې تا د سړي نه پارچه نه ده اخیستې اف آی آر تا سره نشته او دا ماشومان دې بوتلل ودې وهل او هغه دې ته ساس کړل چې یو په عین موقع باندې وایي چې ما په ټوپک باندې ولئ او بل بیا وروستو راځي او په حقیقت کې د خپل ژوند خاتمه کوي یوازې د خپل ژوند خاتمه نه کوي بلکې د خپل مور د ارمانونو جنازه هم وباسي دغه ماشوم یتیم بچی د خپل رور ملا هم ماتوي مټې ته هم اخلي په کور کې به اوس بیا لوږې تندې نهرې به شروع کېږي ځکه چې دغې ماشوم په 2-3 روپیا وګټل نو په هغې به کور ته سره رالل ګنې د دغې نه مخکې خو د زکاتونو او د زیپو ژوند و هغه هم د دې ملک محافظ دغه یو سړي ته مې اشاره ده چې چا دا ماشوم دې ته ساس کړی دی دې ته یې مجبوره کړه چې هغه خپل ژوند واخلي خودکشي وکړي ولې دا حالت دې ته راورسېدل رپورټ نشته اف آی آر نشته بیا موبایل د خپل ګاډي نه برآمد شوی دی نو سړی هم درنه تللی دی هغه ځان له یوه کیسه ده ماشومان دې بیا دونه وهلي دي چې دونه ظلم څه ووایم د هغې نه بعد بیا ته دوباره دا وی چې یاره د 5,000 روپو موبایل په ځای ته ته د 5 लाख روپو مطالبه کې هغه 300 روپو وږي خرڅي به تا له 5 लाख روپۍ د کوم ځای نه راوړي نو دې ته ماشوم ساس شوی دی چې هغه خودکشي وکړي که دغه شانته کې پولیسو ډپارټمنټ متعلقه ډپارټمنټ
د دغسې خلکو خلاف کاروایي نه کوي نو ګوره یاد ساتئ د پولیس ټول ډپارټمنټ به د بدنامۍ سره مخ کیږي. د پولیس د ټول ډپارټمنټ په کارکردګۍ باندې به د خلکو سوالونه اوچتیږي. بیا به پولیس ته څوک محافظ نه وایي. که دا سلسله دغه شانتې کې روانې نو پولیس ته به خلکه وحشي وایي، ظالم به ورته وایي. هغه څوک به ورته وایي چې دا د خلکو ژوندونه بېګناه ژوندونه اخلي. د پولیس ډپارټمنټ نه پکار دی چې کم کم کردارونه په دې کې ملوث دي، چا دا ظلم کړی دی، دا بربریت یې کړی دی، چې د هغې خلاف کاروایي وشي، د دې خاندان سره انصاف وشي. زه به یوه خبره بیا وکړم چې دا زما لپاره یو مرګ دی، دا د دې خلکو لپاره یو مرګ د دوی به نن خواري شي، خو د دغې سړي لپاره، د دغه ورور لپاره، بیا د دغې مور لپاره، د هغې نه خو تا د روزې هغه ذریعه واخیستله. دغه مور به خیر غواړي په کوڅو کې، دغه به د بچو د روزې لپاره سیپې په کوڅو کې غواړي. دا تورسره، دا پیغله، دغه مور دغه دې ته تا مجبوره کړله. قدرمنو یو ډېر دردېدلی تصویر دی دغه سوالونه چې کم پیدا شو د دې نه، کم مونږه د واکدار مخې ته کېښودل. د ټول پولیس ډپارټمنټ بدنام نه دی، دا د دې خاورې د دې ملک محافظین دي، خو په دې کې چې کم دغه شانته کې کردارونه دي چې هغه سبا د ټول پولیس ته بدنامۍ سبب ګرځي. ډپارټمنټ له پکار دي، ډي پي او له پکار دي چې هغه به د دغسې خلکو خلاف سخت نه سخت قانوني کاروایي وکړي چې سبا بل څوک دغه شانته کې ظلم نه کوي. خوشحاله اوسئ، ښه ادم غواړم.